دلته پاتې کېږم او دلته مې MBBS وکړو د خیبر ګرلز میډیکل کالج نه پښتونخوا کې دلته دی او نور ما MBBS وکړو او اوس هاوس افیسر یم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او نور دلته زما پلار چې دی هغه بزنس کوي دلته پاتې کېږي مخکې هلته خو اوس دلته شفټ شوي دي او نور بس دلته ټایم هم ښه ډېر ښه تېرېږي ځکه چې ټول یو شان پښتانه دي هلته او دلته که نه او زه خپل هم پښتنه یم نو ماته داسې څه مشکل نه پیښیږي دلته دا چې دا خو به په حالاتو باندې ته به مونږ ګورو چې کله هم د افغانستان حالات ښه کېږي مونږ به انشاءالله ځو او هغه د هغوی خدمت به کوو ځکه مونږ د افغانستان غړي یو نو د هغوی خدمت به ضرور کوو خو حالات داسې دي چې اوس لږ ګډ وډ دي که نه تاسو خپله وینئ چې هلته تعلیم هم بند دی او بیا ښځو ته ډېرې مسلې دي که نه اوس وتل یې ګران دي یا هغه څه حقیقت لري او څه حقیقت نه لري خو چې کومې خبرې مونږ اورو نو هغې کې لږ مشکل دی که نه اوس هلته تلل او بل زما فردر ایجوکیشن لا روان دی نور هم که نه زما لا اوس هاوس جاب دی دې نه پس به زه بیا فردر FCPS به کوم دغه ورځ چې ته ما 15 کاله صبر کړی یعنی زما احساسات هلته نه اظهار کېږي چې زه اظهار کوم دې ورځې ته ما 15 کاله صبر وکړو چې زه دغه ورځ خپل په سترګو ووینم زما فامیل وګوري زما خانواده وګوري زما فامیل وګوري زما ورونه دي ورونه وګوري زما خپله 3 ورونه نور هم ګریجویټ شوي د اسلامیک نه هغوی به هم یو غټ خوشحالي به لري په زړه کې او بل دغه د افغانستان دپاره یو غټه لاسته راوړنه زما دپاره نو زما اراده ده چې انشاءالله چې زه دا خپل تعلیم مخکې نور هم کنټینیو وساتم ماسټر ته مې اراده ده دکتورا ته مې انشاءالله اراده ده او زه خپله د کمپیوټر ساینس نه ګریجویټ شوم نو په دې بخش کې مې اراده ده چې افغانستان ته یو پرمختګ راوړو یو نوې ټکنالوژي راوړو اوله خو پیورټي خپل د وطن ده چې خپل وطن ته ورکو اولیت ورکو هلته باید خپل خدمت وکړو او خپل انرژي موږ د خپل په وطن باید مصرف کړو خو متاسفانه چې تاسو پوهیږئ چې زموږ په وطن کې نن سبا شکر الحمدلله امنیت هر څه شته دي خو بیا هم که نه خو دویم چوایس ته به ګورو که پاکستان شو که بل هیواد شو که فورن کنټري شوه نو خپل د کار شو که تعلیم شو هغه ته به کنټینیو انشاءالله موږ کوو د افغانستان د خوست ولایت یم او دلته پاکستان ته په سکالرشپ باندې راغلی و د علامه اقبال چې کوم برسونه و دلته پاکستان ته هغې کې زه راغلی وم 2019 کې نو دلته موږ خپل ابتدایي سټډي موږ دلته کړې وه لایک میټریک او FSC بیا هغې نه پس موږ سکالرشپ باندې راغلو نو دلته موږ خپل سټډي پوره مې کړه ما د MBBS ډګري واخیسته د خیبر میډیکل یونیورسټي نه نو زه اوس ګریجویټ شوم نن زموږ ګریجویشن مطلب سرمني وه دلته زما والد صاحب چې دی هغه مخکې مطلب لکه جاب و اوس جاب لیس دی خو په دې ډېرو سختو شرایطو کې الحمدلله زما پلار ماته هره یعنی فیسیلیټي پرووایډ کړې ده او موږ باندې تعلیم کړی دی په ټولو بچو یې تعلیم کړی دی نو زمونږ خویندې مطلب څوک علما دي څوک مخکې ماشومان دي سکولونه وي نو ما پکې تعلیم الحمدلله پوره کړو که پاکستان کې وي که ابراډ وي هر ځای نه وي نو موږ به تعلیم به کوو نه بعد بیا خپل افغانستان ته ځو خپل وطن خپل ملت ته به خدمت کوو انشاءالله زه په دې خوشحاله یم چې ما لور MBBS یا طب ویلو د دې لپاره چې ځان خدمت هم وکړي د خلکو لپاره هم خدمت وکړي نو دا ډېر ثواب کار دی ځکه چې ډاکټر چې نه وي که نه مریضي چې زیاته شي انسان زر تلف کېږي نو که ډاکټر وي مثال مرض هغه کېږي نو دا به نوره خدمت هم کوي که خپل کور ته وي که خپل ملت ته وي که خپل ګاونډي ته وي دا به خدمت کوي ما دا ارزو ده چې ما نوره باقي